کو زم تفهیم زم شاجي مونږ دلته شیرین کوټې سټاپ باندې ولاړو او د دې ځای صورتحال به تاسو ته ښیو. دلته د ناجایز تجاوزاتو برمار دی او د افسوس خبره دا ده دلته چې کومه سرکاري انتظارګاه ده هغې باندې هم قبضه شوې ده او داسې د سړک په غاړه چې کوم قبضه مافیا ده نو هغوی ناجایز تجاوزات قایم کړي. د هغې وجې نه د زنانو په لاره باندې تګ هغه هم یو قبضه کړې ده، هغه ډېر مشکل دی. مونږ به دلته دې مېلمه سره خبرې کوو. ستا نوم څه دی؟ ښه، څه به وایې د دې زمونږ دلته د انتظارګاه ډېره ایشو مسله ده. زمونږ زنانه پکې نشي کېناستې، ډېر چا پېر دي هوټلې جوړې دي، ډېر چا پېر دی ګاډي ولاړي. لکه زمونږ خو پکار دا دی چې یا د انتظارګاه را بار کړي برای مهرباني، یا داسې کار وکړي چې موږ ته د انتظارګاه صفا کړي چې دې نه د هوټلې موټلې ختمې کړي. ټول د روډ غاړه بنده کړې ده، روزانه پکې یو او دوه اکسیډنټ کېږي. داسې ورځ دی چې یو او دوه اکسیډنټ نه کېږي. برای مهرباني چې تجاوزاتو والا خپل لغه وکړي او د روډ غاړه صفا کړي. انتظارګاه ورته وښیه حافظ صاحب. دا ښیو دا چې څه وکتل دا لږ خلکو ته یار حافظ صاحب دا شیرین کوټو سټاپ دی دې کې یو هل چل لکه ناجیت او دا د ان ایچ پانډر کې راځي. ان ایچ والا پکار غفلت کوي، پکار چې بیا ټیمې والا راشي تجاوزات دا کلیر کی دا لار خلکو ته پاکي وختي په کولي کچېرې کې علي شفیق حاجي صاحب یو بل قسم وي چې بای دی کې جنگ جګړې او دښمنۍ نه جوړیږي، تجاوزات ډیر زیات دي. امبولانس چې دی 1122 ته څوک لار نه پرېږدي. تو ګوره انتظارګاه هم هلته خلکو قبضه کړې ده. خو زه دا وایم چې انتظامیه څه شوه، انتظامیه را ټیمې ګور نه ده، انتظارګاه وښیه هغه. دا ګرانو کتونکو دا تاسو مخامخ چې کومه انتظارګاه ده نو دا هغه ده سرکاري انتظارګاه. دې کې راځي زنانه کینی، دې کې د زنانو د انتظار خو زما په خیال پکې سوال هم نه پیدا کېږي. دې کې نشي کېناستې. او دا شیرین کوټو هغه سټاپ دی بچ کېدل دی یقیني چې دا وګوره دا چنچي والا ودرو دا به څوک درکوي. دا وګوره دې کې اوس بل دی بچ کېدی شي. دا حل دی د چنچیانو، دا حل دی د غټو غاټو، دا حل دی. دا دي دا چې څنګه دی سټاپ نه راکوشئ انټرچینج نه راکوشئ نو دا د بازار حل دی. مکمل دلته قبضه مافیا ده. نو زمونږ دا یو څو خبرې تاسو سره مونږ شیر کولې د دې رشکه انټرچینج نه چې څنګه راکوشئ او که هغه طرف ته ځو او که دې طرف ته راځو نو دواړو طرفو ته هغه طرف ته غټو غټو هوټلو والا دي، هغه یې ډېره لویه قبضه جوړه کړې ده او په روډ باندې خپل سامان لګولی دی، خپلې هوټلې لګولي دي. دغسې دا رشکه د شیرین کوټو دا مارکیټ دا که مونږ ووایو نو دا د دې خیبر پښتونخوا د کپړې یو غټ مارکیټ دی، تجارتي مرکز دی. خو د هغې مخه ټوله هغه بند ده. د بسونو سټاپ چې کوم دی د زنانو د انتظار، د سړو د انتظار، هغسې انتظام نشته. ان ایچ والا او ټیمې والا هغې ټولو په دې باندې سترګې پټې کړې دي. نو مونږ غوښتل چې مونږ تاسو سره دا شریک کړو او د دې په ذریعه د دې لایو پروګرام په ذریعه مونږ خپلو مشرانو ته، حاکمانو ته، ټیمې ته، ان ایچ ته، وزیر اعلی خیبر پښتونخوا ته، وزیر اعظم پاکستان ته دا خبره ورسو او په دې باندې فوري طور باندې ایکشن والي او د دې بازار صفایي مو کړي او خلقو دپاره اسانتیا پیدا کړي. ځکه په لاره باندې رکاوټ جوړول دا صرف جرم نه ګناه هم ده. ډېره ډېره مننه. الله پاک